الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. وإذ أيود کی آغا وقت أخذنا چمیجا وخستی و میثاق وعده بني إسرائيل دي بني إسرائيلنا لا تعبدون او دا داوا چې تاسو عبادت نه کوي الا الله مگر د الله، تاسو د الله نه سوا د بل چا عبادت نه کوي. وبالوالدین او میرو پلور دوړې سره احسانا شګړه وکړي. وذل قربا ورشتہ درونه سره واشګړه کوي. والیتاما و یتیمونه سره واشګړه کوي. والمساکین و د مسکینونه سره واشګړه کوي. وقولوا او تاسو خبره کوي للناس خلقتا حسنا كشلية وأقيموا الصلاة وكيمي المنزنة وآتوا الزكاة وزكوت وركية ثم ببيا توليتم تسي مخر وڑو اعراض میں وکو دے خبرنا تولیتم چی خبرنا مخر بستری ور وڑو تسي اعراض وکو مخمزن وڑو الا مگر قلیلا منکم لشکی کسونه تو سنا وانتم وحال داو چې تو سه معرضون اعراض کوین کی وستا. واذ اخذنا واغا وخیوت کی چې میرو خستی وا میثاقکم تو سنا ودا لا تسفكون دماءکم چې تاسو و نه بای لا تسفكون نه بای دماءکم اخپل وینا ولا تخرجون او تاسو و نو بوسی انفسکم اخپل زنینا من دیارکم د خپل کرینا ثم ببیا اقررتم تاسو په د خبره اقرار یو کو وانتم تشهدون او تو سے دے خبریں گواہی ورکے یعنی منی ہے یا بس تے بیا سارنا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل اللہ جل جلالہ فرمی چو اے بنی اسرائیل ہے تو سے آغا وخیوت کیے چی مو تو سے نوادا و خستیوا اوادا داوا لا تعبدون الا اللہ تو سے ود الله نه سوا د بل چا عبادت نه کوي. وبالوالدین احسانا امیر پر سره ود احسان د شګړې معاملہ کوي. وذل قربا والیتاما والمساکین او د رشتہ دارونو سره واشه ګړې و احسان کوي. یتیمونو سره واشه ګړې و احسان کوي او مسکینونو سره واشه ګړې و احسان کوي. وقولوا للناس حسنا و دامت ویلی تو سے خلق سره کچلی خبره کوي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او کایمای المنزنا او زکوتینا د ایغه پابندی کوي د منزو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون بیا تو سے د خبره نه مخ وړو مگر ډېرې کمې کسونه په تو سے شه او حال دا چې نه بکی تو سے ټوله مخړوین کو دنم اعراض کو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ و آغا وخیوت کیے
چې مو تو سينه دا وداو خستی وا میړه تو سينه دا وداو خستی وا چې تو سه خپل وینه نه بيایي ولا تخرجون انفسکم من دیارکم وخپل زنینا یعنی یو بل د کرنه نو بوسیه ثم اقررتم وانتم تشهدون تو سه په دې خبره اقرار وکړو تو سه گواہی ورکړه دا خبره ایسا مانی ہے نو بنی اسرائیل چې کی مې دی ګنای نه دی شه بد چاره وي ابا نه ول شي نو دی وا خبره دا و چې دی ویل چې میږي وسیو د جهنم ته سي الله په تو فرمایي چې نه چې کیم سړی ګناو کی او ګنا په د باندې خطاو کی ګرا پوچي اخو همیشه په جهنم شي اے چې سیک ایمان او عمل صالحه اختیار کی دا وی همیشه په جنت شي اس بیا داو ته شي چې اخو نه تو زه ډېر راځي خلکو استا تو زه خو ډېر زیات د جهنم مستحق اوستا ګناین نه خو خود کول چا کې ما الله وعده نه خوستي هغه وعده ما متکړی دو او وعده الله په دغه دوه آتش بیانای په دغه دوه شي دشه دوا قسمه وعده بیان شي یو د عبادت ول دي او یا د عام عمومي وعده دي چې عام خلک سره دي ټول ته حکم ده لکه مشته دي حکم ده دی ته ده و یو دي سره به خصوصي وعده وا اولغه عمومي په دې آیت چې الله جل جلاله د خپل عبادت حکم کړه میر پرشتونو سره شګړې حکم کړه دا عام خلک سره سرنګ معاملات کوي د حکم یې کړه دا المنزکه مولا زکات ادغه حکم یې کړه دا الله پاک فرمایي چې بنی اسرائیل امیر دا وداو خصوصیت سره د الله نه لا بل چې عبادت نه کوي صرف د الله عبادت وکړي دوم نمبر دا چې میر پر سره احسان کوي میر پر سره احسان مطلب دا دا نمبر 1 ترک ایذا چې دې تکلیف نه رسوي ابل شلا پاک فرمایي کنه اف ولا تنهرهما اف قدر موت کوي نو نمبر 1 تکلیف نو ترسوي نمبر 2 مالی خدمت وکړي پیسې په دې باندې لګوي نمبر 3 بدني خدمت وکړي ډېر زیاته خبره نشته دي صرف درې خبرې دي تکلیف ما ورسوه کستړو به بدن خدمت کوا شی ټینګوا ساري ټینګوا سارو غوړ کا او درېمه خبره ده چې خپل مول په لګوا په دې باندې استکلیف ما ورسو دې چې به دا غوغل چې دې خبره معنی ځکه چې نه عمر به خو تکلیف ته ورسو او ځاړې سپک دا ونو ته کوي دا ټول کې سب شروع غله او دا د مر اهم حکم دا لکه سرنګ د الله عبادت لازمی ده درنګ د حکم پر کول ضروری دي ځکه قرآن پاک شید بدرې ځکه الله پاک خپل عبادت سره د مر پر تبدوري حکم ماشاءالله ده و اینا بعد دا صرف په میشتو سه بند نه ده دینه مولمری چې پنیر او مته دا حکم لکه سرنګ بن اسرائیل شی یا پنیر او مته شرک ګناو دانګ مر پر نافرمانی او ګناو او الله جل جلاله د مر پلور تعظیم د خپل ځون سره ویلې ذکر کړه دا الله پاک غوند خوسه کا نشته دي خدا مر پلور په دنیا ش الله د ایغه و نمونه خلی نشته شالې دو یعنی یو مثال خلی شاله د الله غوند دینه په حقیقت ش مشت الله پیدا کړي خو په ظاهری تور باندې سبب می مر پلور دي الله جل جلاله انسان سره شګړې کوي بغیر د څه غرض بغیر د څه مقصد نه او میر پر خپل بچونه سره شګړې کوي بغیر د څه غرض څه مقصد نه میر پر د بچونه اخلاقی او هر قسم تربیت کوشش کوي درنګ د میر پر ودا سه هستی دو چې بچی په ترقی باندې خوشېږي بچای چې سمره مختګې دی په خوشې حسد نو سره زیاتېږي نو دی وجنه الله پاک دې د تعظیم حکم کړو سوچو ته وکي وبالوالدین سره مسلمون ډکا نشته ده کا کافر میر پلور ویا د ایغه تعظیم یا الله حکم کړه ده اے شرک خبره و نه منه نه راوي دغه خیال په ایغه سو دغه کافر ویا
نو الله جل جلاله دوم حکم وبالوالدین احسان کړه دا وذل قربا رشتہ دارونو سره احسان کول دا دغه بندې ساتفتي کنه هغه سره شګړه کول او ټول نه زیات تی رشتہ داری نه دی شګړه مستحق رشتہ دارون دي ایس رشتہ دارونو سره مالی شګړه یادي درنګ تکلیف یا نو ور کول دي یتیمون سره شګړه کول یتیم هغه بچی چې پلوري وفات شوی ا محتاج ډیر وي او چې کیم کېرش یتیم خروق شنی دا د خیر ذریعہ او کني به شیطان سره کښنی او یتیمونه پرورش د یتیم خیال سوتل الله په دې باندې زیات خوشولېږي وې دې حق نول بلکې یتیمونه سره شګړې کول یو حدیث مبارک دا سر سي چې یتیم چا کرا میټ شي په مړه خټه خرو کول کرو کې الله وې د ګناینه معاف کی ټول البته کدا سه ګناه کړي چا بخښنه شي لکه شرک یا حقوق العباد دي کنه نه ګناینه الله پاک معاف کی والمساکین او مسکینونو سره غریبونو سره چې واسی نوي مزدوري مخای نوي یو غریب سړی ایک سره الله د شګړه حکم کړه دا ونره عام خلق وقولوا للناس حسنا اس پیسې په پارچا نه لګوي کنه نو الله فرمایي چې سره به کښلي خبرې کوي کښلي اخلاق سره وسره ملويږي اخلاق کښلي سره است دا ځکه وقولوا للناس صرف خبر اندو بلکې اخلاق کښلي وسره سوتا او که غیر مسلم ویا د ایک سره په سختی سره خبره ما کوه چې کله حضرت موسی او حضرت هارون علیهم السلام الله پاک د فرعون اون سرکش ته ولجل دعوت ته پورا نو ته فرمایي چې فقول له قولا لینا وې د سره نرمه خبره کوي اسنن وخت کې سره ډیر نیک شي خو موسی او هارون نه هونی نیک وکتو مخاطب ډیر غلط شي په فرعون نه هونی غلط نو چې مو ته چا دعوت ورکړي دین خبره وته کوي به په نرمي سره وته کوي او خیال وسوتی د هر مسلمان د هر انسان به دې شی وا خبره په ذهن شرسي چې کله کله سې کنه چې علما کرام د ملکونه ته بدشونه ته ورشي او نرم خبره وسره کوي به عام خلک ذهن دی چې خو ته وی د کین ته ګناګوري او ته دا غلطي کوي دا څه نو ته دا مليون وچ خبره پټای عام خلک دای موسی او هارون ته الله وی چې نرم خبره وسره کوه ای فرعون غوند سخت سړی سره و چې نن یو سړی ته می جوړ شي مثال عالم ورشي له تبلیغي ورشي بیا تبلیغي خوږه خبره وته کوي دا څه نو ته وی دا اصل شی مشتي و خبره زدا کی یو دا مدارات یو دا مداهنت مدارات دیته ویل شي چې ایبل چا دین فائدې دی پورا چې ته دینی فائدہ ورسېږي نرم خبره وسره وکړه ایبل چا دینی فائدې دی پورا د سره نرم خبره کول لکه الله چې موسی او هارون ته چې قول لو قولا لینا او یو د مداهنت دیته ویل شي چې دنیاوی فائدې حاصلولې دي پورا حق ته پټکه دنیاوی فائدې حاصلولې دي پورا حق خبره پټکه چیرې مو ته دنیاوی پیسې په حاصل شي لې مو ته خدا په ملاو شي لږ چاته پور نږدې شو د دې پر حق خبره اس حق خبره پټول نشته او سختی ضرورت نشته دا ضروري چې حق خبره په سختی سره د خامخه وکا موسی او هارون چې کله فرعون ته خبره کوله حق یې وته کوله خو په نرم سره وته کوله نو نرمي نه دوه ده او حق پټول دا بادشاہي ده نو دیو جنا همیشه د کوشش اهتمام کوي او عام خلک سره خپل اخلاق سره ملوي بیا الله پاک فرمي واقيموا الصلاه واتوا الزکات المنزینه کوي او زکوتینه ور کوي مولمیش داسې دا احکامات په دی شاوي د دې مرا هم احکامات تلمین زکوت شګړه دا په میشای بن اسرائیل شای ثم تولیتم بیا تاسو دغه ودینه مخ وړو دا ودا مې موت کړه دا مې پیران کړه الله سره مې کړیو خو پیران مې نه کړه ډېر کمه کسونه دا ودا پیرا کا لکه عبد الله ابن سلام نه را کسون او باقی تو سے اکثر مخړوین کی وستل اعراض مې کو باقی ټوله د دینه بعد چې کیمه خصوصي ودا دو د صرف خلاصات ته بیانو بکین له سبب حکای
بني اسرائیل الله دا ویلي ودای کړي و الله پاک سره چې میږه خپل ځای وړینه دا قتل او غارت نه کوي خنه جنگي و نه کوي دا دې کنه لا تسفكون دماءكم اس خپل وینه خو څه کنه بای کنه خو زه ورر وینه چې بینه کې زونو چې وبیا ولا هغه ته زون ده او دومره دا چې میږه خپل زون د کرنه نو وبوسي یعنی خپل زه وړینه و دمره تنګاینه چې کله وطن پر دی یو سړی او بوسه په خله ود چې کیر پر دی یو د دمره تنګ کې چا وطن در پر دی ازوی در پر دی دریمه خبره داوا چې کبه چیرې مشر سے قیدی شو چې بن اسرائیل کیمه قبیله نه به مش پیسې ورکای دی وي خلاصای قید شوی نه پر دی درې وده کړی بن اسرائیل ټول کنا چې سمره قبیله دي دا خپل منشه خانه جنگی نه کوي یو بل وې د کرنه نو بوسي او کبه سه قیدی چې به فدیه پر کوي به هغه مشلو صحیح الله فرمی تو دا وعده مردنه خوستي وا چې دا چاره و نه کوي به تو د خبره اقرار وکړو او په دې گواو د خبره مانی یا خو بیا د بل آیات چې الله فرمی چې تو به قتل او غارت شریک نو هغه مطلب سبب بیان چې دې سرنګ یو بل سره قتل کو نو بهر ال دا هغه برای او بد فلینه بیانول شي تو دغه بد فلاو کو نو تو خدا خیالو چې میره سورز په جهنم شي تو خو همیشه جهنم مستحق کوستا د پوسټ چې می کته اصلاح غوړي نه خو می کړي دي او سره می د الله وعده مو دې کړي دي نو الله پاک فرمي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او تو سيوت کیا وخت چې وعده او خو امیر د بنی اسرائیل نه چې تو سو د الله نه علاوه بل چا عبادت نه کوي دا وعده الله د موجوده يهود د پلور نه کنه خوستي حکیم چې پیغمبر اسلام په دور شهید یې نه خنو خوستي کنه هغه پلور نه کنه و خو کچ دی چې کیموي د هغه تعریف او تایید کو د هغه رد او انکار یې نه کو ګوره چې ته سلام دې پلون کې ډالې نه به کته دې هغه ډالې تعریفه کوي او هغه نزون براءت اظهار نه کوي به تش لیز نه کنه او کته دغه نه براءت اظهارو کې دغه تایید نو کې به تنی ازنه نو دغه يهوديا ویل خو پلور نه کوي خودي دغه نه براءت اعلان نکاو نو دیو سره ګارشل دوما داوا ده وبالوالدین احسانا میر پر سره شګړه او احسان کول وذل قربا والیتاما والمساکین ورشتہ دارونه سره یا یتیمونه سره یا مسکینون محتاجون سره یا دغه زنا محتاجي حدیث مبارک شرسي چې چا درې بچي یا درې خويند ستره کړي او هغه تربيت هر قسم خیال یې وسوته بیا و د کړي لیا وفات شلې دی او چې دا مو سره داسې بجنات شي ګټای لکه د مانز ګوتا او سره شهادت ګوتا د مشه چې خله شوی شهادت چې چیګای دا ګوتا دا نبی عليه السلام مونیوله چې داسې بجنات شي مش سره پیوز وي به یو کلیولو ته د الله رسوله چې به چا دوی بچي وي یا دوی خويندې وي چې بالکل کچې دوی بچي یا دوی خويندې تربيت کو وای ستره کړي او ان بعد یو د کړي پرې غرشته ور کړه او لیا وفات شله و د نمخشه به هغه د غرنګي هغه محتاجي نو د هغه مش خیال سوتي وقولوا للناس حسنا وخلق سره شګړه او کښلي خبره کوي وقولوا للناس حسنا وخلق سره خبره کوي کښلي خبره واقيموا الصلاه واتوا الزکاه المنذ پابندی کوي قائمای یعنی المنذ پابندی کوي واتوا الزکاه زکات ور کوي ثم تولیتم بتو سے دینه مخړو د خبره نه الا قليلا منکم مگر لشکی کسونه وانتم معرضون و ایسا تو سے اعراض کوین کی وستا او وخت مده خبر نو من له ویسه اعراض نه کوي حال دا وانتم معرضون دا جمله حالیه دو یعنی حال دا تو سے ایسا دینه مخړی واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ويود کی هغه وخت سره مر دا ودا خوستي وا تو سه د یو بل وینا نه بیانې خنه جنگي به نه کوي ولا تخرجون انفسكم او یو بل د کرن نو بوسیه من دیارکم د خپل کرن نو بوسیه ثم اقررتم به تو سه په خپل خله اقرار وکړو یعنی دا بیانې چې خلیدانو چې مرته به چې نه تو په خپل خله او یا ویل
چې میشو دا چاره نه کوي یو خدای کنه چې سه کون سي دا څه نه کوي چې بیا ویل چې رمو خوندې ویلې تور ته ویلې مو خالي ای ویلې دي نه ثم اقررتم بخپل خلمه ویا ویل وانتم تشهدون وایسه دا خبره مانی ہے چې دا څه میش ویلې دي خو دې په وجود تاسو دغه مخالفت کوي سرنګ مانی سبو ته تاسو پته ورګی چې دې خبره دا خبره مانی ہے الله پاک دې میشو استفاده باندې عمل او سمج توفیق نصیب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله ټول مت ګناینه معاف کړي الله مش ګناینه معاف کړي اخلاص تر نصیب کړي الله ریا نه شرک نه بدعات نه رسومات نه مش محفوظ کړي یا الله دې تو عبادت تو بندگی غلامی ته نصیب کړي یا الله په خپل طریقې سره دعوت چلول توفیق مشتر نصیب کړي مداهنت نه یا الله مش وسوته مداهنت نه یا الله مش محفوظ کړي یا الله میر په سره شګړې کول توفیق نصیب کړي رشتہ دارونه سره اې دې یا الله ته حقوق ادا کول توفیق نصیب کړي معاملات اخلاق ته مشکل کړي بیمارونه دې الله شفای کامله اجل مستمر نصیب کړي په دې حاضر مجمع چا سکه مجدنه مسلې یا الله ته حل کړي می سپر دې الله خیر کړي الله سفر یې په خیر کړي را ټول زونونه الله حلال روزگار جوړ کړي یا الله سیک به روزگار حلال روزگار یې جوړ کړي یا الله حلال روزگار باندې بس یو وصلی الله تعالی خیر خلق محمد و علیه وصحبه اجمعین